أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون صدق الله العظيم. مخکی آیت مبارکوں کی اللہ جل شانہ ټولو انسانانو ته دا خطاب فرمایل چې تاسو ته زما پیغمبران درشي، زما آیتونه درشي، چا چې پرهیزګاري وکړه او خپل اصلاح یې وکړو نو نه بس یره وي په هغوی باندې، نه به غمجن وي. او بیا الله تبارک وتعالی د او خلکو چې کوم د الله د آیتونو نه انکار کوي، تکذیب کوي، تکبر کوي، د هغې بد انجام بیان فرمایل. او دا فرمایل چې کله فرشتې د دوی روح قبض کولو دپاره راشي نو دوی نه به سوال کوي چې د الله جل شانه په مقابله کې تاسو ورته عبادت کولو هغه څه شو، تاسو هغه معبودان؟ نو دوی به په جواب کې وایي هغه مونږ نه ورک شو. په دې وخت کې به دوی په خپل ځان باندې شهادت ورکوي چې او مونږه کافرانو. نننی چې کوم آیت مبارکه 36 نمبر آیت مبارکه دی، په دې کې الله تبارک وتعالی دغه حالت ذکر کړی دی. آیت نمبر 38 دی. په دې کې الله جل شانه د دوی د جهنم ته د داخلېدو په وخت کې چې کوم حالت وي د هغې ذکر الله جل شانه فرمایي چې کله دوی جهنم ته داخل شي او دغه جهنمیان د ځان نه مخکې خپل هم مذهب او هم مکتب او د خپل ډلې خلک هلته ځان نه مخکې وویني، د جناتو نه او د انسانانو نه هغوی په جهنم کې سوځي لګیا وي. نو په دې وخت کې به دوی په دې یو بل باندې به لعنت کوي. دا چې کوم ورنوځي هغوی د ځان نه مخکینو خلکو باندې لعنت کوي. نو چې کله لعنت وکړي او بیا دا ټول په جهنم کې راجمع شي، هغه چې کوم د دوی مخکینی جهنمیان او دوی نه مخکې جهنم ته تللي او مخکې امتونه تیر شوي هغوی به په دوی باندې لعنت کوي، دوی به په هغوی لعنت کوي، هغوی به په دوی لعنت کوي. او هغه چې کوم مخکې نه جهنم ته ورغلي او دا وروستو ډلې چې کوم ورځي مخکینی به دوی ته وایي چې تاسو موږ نه څه فضیلت نه لرئ، ستاسو په موږ باندې څه فضیلت نشته دی. لہذا الله تبارک وتعالی به دوی ته فرمایي تاسو دواړو ته یو شان عذاب به ملاویږي. ځکه دا چې کوم وروستو ورغلي وي دا خلک دا سوال کوي چې ای الله موږ نه چې کوم مخکې خلک تیر شوي دي د کومو خلکو په وجه باندې مونږه مشرکان ګرځېدلي او مونږه جهنم ته راورسېدو، په دوی باندې دوګنا عذاب نازل کا، دوی ته ډبل عذاب ورکا، دوګنا عذاب ورکا. الله تبارک وتعالی به فرمایي تاسو ته دواړو ته به دوګنا عذاب ملاویږي. نو دغه جهنم ته د داخلېدو په وخت کې چې کوم د دوی حالت وي الله جل شانه دا غي ذکر کوي. قال او فرمای الله ادخلوا فی
داخل شي پاغ امتونو کې قد خلت من قبلكم چې تیر شوي د تاسو نه وړاندې من الجن د پیریانو نه والانس او د بنیادمونه فی النار په اور کې کلما دخلت هر کله چې داخل شي امه یو قوم لعنت اختها نو لعنت بکوي د ځان په شان دی په بل قوم يهوديان په يهوديانو بلعنت کوي نصارا په نصارو بلعنت کوي یعنی کوم قوم د خپل ځان نه مخکنی قومونو د وجه نه مشرک ګرځدلی کافر ګرځدلی پاغي باندې بلعنت کوي حتی تردی چې ددارکو فیها هر کله چې جمع شدی پدې کې جميعا طول قالت اخراهم ابوي استدل ددوي لاولاهم په حق دړم باندې کې ربنا ازم ربا هؤلاء دوی اضلونا گمراه کړو مونږه فآتهم پسور کړ دوی ته عذابا ضعفا عذاب دو چند من النار د دوزخنا قال اب فرمایلی کل ضعف هر یو ته دو چند ولکن لا تعلمون لیکن تاسو نه پوهیږئ وقالت اولاهم او ابوي د دوی وړمبني ډلا لاخراهم رستتا فما كان لكم چنشت تاسو ته علينا پمون باندې من فضل سفزيلت فذوقوا العذاب نوسكي عذاب بما كنتم تكسبون فوجد عمل چې تاسو وکولا دا دوه با چې کله جهنم تدن داخليږي یو هغه طبقه د چې کوم رستو امت ولده اخره کې راغلي هغه د ځان نه مخکې چې کوم مشرکان تیر شوي د ځان نه مخکې چې کوم کافران تیر شوي د هغوی په نقش قدم باندې یهودیان د یهودیت نصارا د نصرانیت او دغسې نورو باطلو مذهبونو والا د خپلو مشرانو په اتباع کې د هغوی په پیروي کې ژوند تیر کې او قیامت پر ورځ چې کله دی جهنم ته ورننوځي نو ګوري چې ځان نه مخکې یهودیان ناست دي د نصارو نه مخکې نصارا نور هلته ناست دي په دې وخت کې به دوی په هغوی باندې لعنت کوي او ورته به ووایي چې یاره ستاسو د وجه نه موږ په دې جهنم کې سوزو لګیا یو ستاسو د وجه نه موږ دا عذاب ملاوي ستاسو د وجه نه یعنی که تاسو شرک نه وی کړی موږ ستاسو په نقش قدم نه وی چلیدلی نو موږ جهنم ته نه وی راغلی نو لہذا الله تبارک وتعالی نه سوال کوي چې الله موږ نه مخکې چې کوم کافران مشرکین تیر شوي دي د هغوی د وجه نه موږ هم جهنمیان شو دوی ته دوچند عذاب ورکړه دوی عذاب نورم زیات کړه الله تبارک وتعالی به دوی ته فرمایي چې تاسو دواړو ته به یو شان عذاب ملاویږي لیکن تاسو پوهیږئ نه او په دې وخت کې دا چې کوم مخکې جهنم ته تللي هغوی به د رستني امتیانو ته رستني ډلو ته به وایي ستاسو په موږ باندې هېڅ فضیلت نشته دی ځکه چې تاسو هم شرک کړی دی کفر کړی دی مونږ هم کړی دی نو یو شان عذاب به مونږ ته ملاوي نو چې کله دوی جهنم ته داخل شي نو په دې جهنم کې دننه دا جهنميان به په یو بل باندې لعنت وي سبوي وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل دي بوجه إذن ربا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا دا جهنميان بوجه ربا مونږ د خپل مشرانو اتباع وکړه دا غوی په نقش قدم روان شو او دا غوی پسې روان شو نو فأضلونا السبيل اغه مشرانو مونږ گمراهان کو ربنا آتهم ضعفين من العذاب إذ مونږ ربا دوی ته غبرگ دو چند عذاب ورکا ولعنهم لعنا کبیرا په دوی باندې لعنتو کا لوی لعنت پر باندې وکا نو لہذا دی دوانو ته دی متبوعین او تابعین دوانو ته چې کم مشرکان دي او کم دغه پیروکار دي دوانو ته په دغه جهنم کې سزا ملاوي او بل طرف ته چې دینو اگر نیکان خلق دی چې کم په نیکی کې په تقوا کې په پرهیزګاری کې دوی چې دینو د یو بل اتباع کړی وي د یو بل نقش قدم باندې روان وي
جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې المرء مع من احب، کم کس چې په دنیا کې چا سره د چا سره محبت ساتي په ورځ د محشر باغ سره راپاسي. چې د انسان په زړه کې د چا عقیدت وي، د چا احترام وي، د چا مینه محبت وي، رب کائنات دغه مطابق قیامت پر ورځ ور سره معامله کوي. نو لہذا هر مسلمان د خپل زړه باندې نظر وساتي، کچري زما زړه د فساق او فجار او د الله د دین دشمنان او د کافرانو د محبت نه ډک وي، هغوی را باندې خلګي، نو بیا زما ایمان په خطر کې دی، زړه کې ایمان نشته. کچري زما باندې د الله دین او د الله د دین سره نسبت ساتون کې، تعلق ساتون کې دیندار خلک را باندې خلګي، د الله حکمونه د الله احکامات دا را باندې خلګي، نو دا دې خبره علامت ده چې ما په زړه کې ایمان موجود دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کېږي چې یا رسول الله مونږ ته بسنګ پته لګي چې مونږ زړه کې ایمان شته او کنيشته. ارشاد فرمایل چې اذا سرت کا حسنتک و اساءت کا سیئتک فانت مؤمن، چې کله استانیک عمل تعالی را خوشاله کی او ستا ګناه تعالی را خفه کی، نو پوښه ته مؤمن. نو لہذا یو طرف ته د مؤمنانو هغه تعلق دی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوستان به د یو بل دشمنان وي سوای د پرهیزګارانو نه. چې کوم متقیان خلک وي، پرهیزګاران خلک وي، چونکې د هغوی ناس ولاړه د هغوی تعلق د الله رضا دپاره وي، د الله د دین نسبت د وجه نه وي، او د اسلام او د ایمان په بنیاد باندې د هغوی دوستانه وي. نو د متقیانو پرهیزګارانو خلکو تعلق په ورځ د محشر به د یو بل پکارېږي، د یو بل شفاعت او سفارش به کوي. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك.